نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عزتمندو، یو مسلې طرف ته تاسو متوجه کول غواړم. پرون چې کومه واقعه په بلوچستان کې راغلې ده چې یو زنانه او یو هلک چې خپل منځ کې مینه محبت واده کړو، هغه شهیدان کړی شو، یا روریان شهیدان کړي دي، یا وړې رګانو یا خپلو رشته دارو وغیره، او هغوی دواړه شهیدان کړي دي، په بې دردۍ سره یې شهیدان کړي دي. نو شریعت چې کوم دی د دې شي اجازت بالکل نه ورکوي، او دا سراسر ظلم دی. شریعت دا وایي چې ته د خپلې خور لور نه تپوس وکړه چې آیا ته دا رشته ته په دې رشته راضي یا راضي نه یې. او په قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع. تاسو په خپله خوښه باندې ودونو کې چې کوم تاسو ته خوښي، دوه دوه، درې درې، څلور څلور، نو چې شریعت اجازت ورکوي، نو بیا پکې د انسان د عقل او د انسان د خپل شعور چې کوم دی څه دخل نشته دی. دغه جینۍ او هلک ډېر بې دردۍ سره قتل کړي دي او شهیدان کړي دي. هر ځای کې مونږ چې کوم دی، که زمونږ علما کرام دي او که زمونږ چې کوم دی عام خلک دي، هغوی په دې خبره ډېر زور وروړي چې د والدینو قدر وکړي، د والدینو حقوق ادا کړي، خو دې خبره باندې سستي کوي چې د اولاد حقوق دي هغه هم ادا کړي، د شریعت موافق د هغوی نه د فیصلو په باره کې تپوس وکړي. دا چې کوم دی په مونږ کې ډېر زیات کمی دي، او د میراث په باره کې هم ډېر زیات کمی دي چې مونږ د هغوی نه تپوس نه کوو. نه ولې په میراث کې څه ورکوو او نه تپوس د هغوی نه کوو. نو دا کومه واقع چې په بلوچستان کې راغلې ده، دا ډېره زیاته چې کوم دی دردناکه واقع ده او ډېر ظلم شوی دی. که چېرته شرعي قانون او شریعت وي، دا کوم خلک چې دې سره ولاړ دي په دغه موقع باندې، نو دا خلکه هم په دې کې چې کوم دی شامل دي، په دې قتل کې دې ټولو له به سزا ورکړل کېږي. خو شریعت کم دی. نو دا کار چې شوی دی دا د قانون خلاف شوی دی او ظلم شوی دی. نو گویا چې کوم انسان ظلم وکړي، الله جل شانه د هغه د ظلم سزا بیا هغه ته ورکوي. نو هر کله چې مونږ او تاسو فیصله کوو، که د بچو په باره کې، که د خپل ځان په باره کې، نو مونږ او تاسو کوشش وکړو چې مونږ تیزي نه کوو، مونږ تیزي نه کوو او فیصله چې کوم دی په سړه سینه باندې کوو. په دې کې به زمونږ او ستاسو خیر وي. او کله چې مونږ تیزي وکړو، نو په دې کې زمونږ او ستاسو بیا خیر وي. وروسته بیا افسوس او ارمان کوو، خو هر څه وخت را باندې تېر وي، اوبه د سره اوښتې وي. نو مونږ او تاسو چې هر کله فیصله کوو، خصوصا د اولاد په باره کې، نو په هغې کې د سړی سینې نه کار اخلو. الله جل شانه دې دغه دواړو ته کامل مغفرت ور نصیب کړي.